أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 41 آیت یوصل وختم په سورۃ الصافات کې اولئک لهم دا کسان دغه مخلصین دا ګناون چې بچ ساتلی شوی د دې لپاره شته رزق معلوم رزق معلوم صفاتونو والا فواکه هغه میوې دي وهم مکرمون او دا غیب عزت کولی شي فی جنات النعیم بجنتونو د نعمتونو کې على سرر پتختونو بناسوی متقابلین یوبل تمخامهم یطاف علیهم گردول بشی پدی بانده بکاسن ڈک کاسے من معین د خالص شرابو 41 آیت ربط درست سردا دے امام رازی رحمہ اللہ لکی چکل اللہ باک احوال د متکبرین ذکر کو چې توحید نه توحید د قبولیت نه تکبر اختیار کړل دای حالات ذکر کړل او انکار نبوت باندې ماغي مصیر دی عالم دی دای حالات ذکر کړل نو پسې حال د مخلصینو ذکر کی دغه د کیفیت د ثواب او کیفیتونه بیانېږي حال د مخلصینو بیانې مخکې حال د متکبرینو بیان شو د آیت نواله تر یو کم 50 آیت پورے تا مسلسل بشارت تے بدے کے سوال سے انعامات اخروی آغاز ذکر کی بدے بشارت کے اولئک لهم رزق معلوم اولئک تبری اولئک نا مراد سوق دی هؤلاء هم عباد الله المخلصون هؤلاء هم عباد الله المخلصون دا کسان دا الله دا بندگان چې دا ګناہوں نه بچ ساتلی شوی دي الله بخل دی یا گناہوں تشوی دی عام بندگان او الله بخل لهم د دې لپاره رزق معلوم رزق د معلوم روزی دا ورکړي دی معلومه هغه اوسې دی هغه پسې آیت کې ذکر دی ځکه ما ټول په وځي وې هغه میوي چې الله دې لپاره په جنت کې پیدا کړی معلوم سمرقندی طعام معلوم معروف حين يشتهونه على قدر عدوة وعشيام اغا طعام خوراخ کاربار دیر چاہتا پتا دا چه کلو تا دا دیزلو شی دا یو بیگایو دا سبایی پا حساب بیتا ملاویگی معلوم دے بس معروف دے دا یو خدا جنت کے دے دا رزق سشی دے رزق نیو مراد چاہ دا آغا سشی دا جنت تے جنت بیتا ملاویگی قطع دا داوی سو کوئی رزق نہ مراد آغا رزق و آغا روزی دا و آغا مزیدی چې هغه په جنت کې دي سو کوئی جنت او سو کوئی جنت کې چې دي خدوال یو چیز دی کنه معلوم نه سم مطلب دی معلوم نه مراد دا غست ابن جوزی او دا چې هغه اندازې معلومه ده په اندازې د بیگا او د سبا دی لکه څه خاص تغه نه دی مونږ کیلو 2 کیلو معلوم څنګه به مقدار الغدات والعشی یا کله چې د دې زړو شي مقاتل وي نه بس راضی با دی له وروړی بشي بس هغه دغه معلوم دي چې وروړی به پلانې قرطبیم دغه ویلي المخلصین اولئک ایین المخلصین لهم عطیه رزق معنا کړي عطیه معلوم معنا کی معلومه لا تنقطع هغه معلومه ده پرې کیږي نه ابس کیږي نه دغه انقطاع نشته ده دغه بس کېدل نشته دی اند دغه نشته بچ کله از لغواړي مقاتل دغه معنی قرطبیم کړی دا او آیت پیش کړی سورۃ مریم ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیا دې جنت یاو نه پارا خوراک دې په دې جنت کې بیگا او سبا بس اروخو بیگا او سبا معنی دا نه چې بسار واخام بخوري ادمس کې بګیا سي نه اروخو خلک او تا رومرو وي مړ ته چې ګورم بسار ماخام په دې کار کې ویاړه مې په دغه معنی کې ده الته خو شونکه بار تتل نشته ده هغه لانجی نشته کنه ځکه بس ارومرو دي فواکه وهم مکرمون اگر رزق معلوم څه ده فواکه هغه میوي دي
هغه میوې دي میوې وهم مکرمون داسې حال کې چې د دې عزت وکولی شي. کله چې مخکې د رزق ذکر وشو دلته کې دا رزق تفصیل کې چې هغه رزق ما هو سبب امام رازی وی ثم بین الرزق رزق هغه تفصیل دی. فواکه هغه میوې دي الوان الفاکهه سمرقندی وی قسمه قسم میوې دي. فواکه جمع د فاکهتون دا هر قسم میوې دی ویل شي کوشي کاغلندی وی اندې مطلب دا چې کېله شو سیو شو شلتالو شو نن سبا یا دا اوچه میوه دا خروٹ دی کور دی بادام دی پسته دا دغه فواکه ټولو بس ویوله دغه سی ویوله عام یو لګوا. امام رازی وی چې ګورو فيه قولان دی کې دوا قول دي ان الفاکهه عبارت عما یوکل لاجل التلذذ لا لاجل الحاجه. فاکهه هغه دی ویل شي چې د سر د باره خلک خوري د حاجت او د لوګي د وجې نه خوري. خلک روډه موډه خوري پسې کېله دوه خوري. وارزاق اهل الجنه كلها فواکه خو لیکن خوراک د جنتیانو خو ټول فواکه دي ولی هغه هو د صحت د حفاظت نه مستغنی دي کنه ما ته خوراک د محتاج یو ولی بیا مونږ را غورځېږو مونږ کار روزګار نشو کولی داغي وجود خو محکم دی همیشه لپاره عبدالآباد لپاره بجون دی کنه. فكل ما ياكلونه فهو على سبيل التلذذ سچ هغه خوري کنه هغه سبیل التلذذ دی د لذت تباره خوري سر د باره خوري. دویم دا چې المقصود من ذکر الفاکهه دویم دا چې مقصد د ذکر د فاکهه نه دا دی التنبيه بالادنى على الاعلى چې تا خبر کی ادنا په اعلی څه مطلب یعنی لما كانت الفاکهه حاضره ابدا ار کله چې میوه الته ار وخت موجود وي مخه درې پرتی کنه نکان الادام اولا بالحضور هغه نور سيزونه وجود هغه مخه موجود وي چې میوه موجودي سوچ کوته چې میوه ته رولې ملمت یک دین څه مطلب هغه مخه چرګان او هغه هول دي کنه واغه هول دي کنه خو صحیح قول وی اولنې دی کم چې ماو کو چې دې جنت کې څو خوري هغه د مستۍ د پاره خوري دغه طاقت د پیدا کولو لپاره یا د کمزوري خپل کمزوري د فقو لپاره سوکل د خوراک نه کوي دلته کو خوراکونه کې بسر درد راځي سړی بهوش کیږي معده ودرېږي ال د خدا نشته تلذذ دی کنه زګه فاکه ویلې وهم مکرمون وربل حال بل نام داد حال داسې بویل دي د جناتیانو چې دی به عزت کول شي دی له عزت ور کول شي ان سره د دې چې د رزق معلوم نه په جنت کې لیکن په کرامت د الله په عزت سره دی عزت به کول شي دا په حکم هغه پر اختو ته وی چې دی لاس پنا مدرېږي د هورو تا غلمانو ته الله ویلي چې دی خدمات کوي دی عزت کوي دنیا کې زما عزت کړل دي مطلب یې نه زما احکام منلي دي زما د قران او زما د انبیاء او خیال ساتره دي خیال ساتي وهم مکرمون بالثواب سمرقندی دا وي نعمتونو کې به ثوابونه مو ته ملاويږي یا هغه صاحب ابن جوزی چې دیله ورکول شي دیله په عزت ورکول شي. امام رازی وی چې ګورا سره د خوراکونه چې دي کنه خوراکونه ول ورکول شي لیکن دام ذکر کې دي چې دا بوله په اکرام او په تعظیم سره ورکي هغه خوراک چې د اکرام نه خالی وي کنه هغه کی عزت نه وي هغه خوراک د سارو سره وي خي چې وی ویلی وته لګد سپي ها لأن الاكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم او سارو سره خي نه الله دې عزت اکرام ورګي ها سوچ کوا. امام بیزاوی وهم مکرمون فی نیله یسلو الیهم من غیر تعب زبردست پوینٹ دی ویل مختصر تفسیر دی یو کرخه تفسیر کی سیوا نه او هغه لال جواهر وروړي ځان سره چې د به دې مې کته او دې مې کته مکرمون دي دا پس شي کی فی نیله یسلو الیهم من غیر حصول دا نعمتونو د خوراکونو کې چې دی وترسي بغیر د ستړي والے نه رسی او بغیر د سوال نه وترسي دنیا کې جته تنخواه غټه څنګه چری دا دیش سرمند سړی نو دي کنو دي سمر استړې والے دي بیا به هم ته غواړي قطار کې بودريږي یا بابو صاحب لزه چرا کاغه دا ابد راولي صاحب کتاب کې سمر بل ذلیل کوي نیودا به نشتا من غیر تعب وسؤال كما عليه رزق الدنيا لکه څنګه چې دنیا رزقو ایک سم استړې والے به کې اکرام کم زو
کتر ډېر لوی افسر شو تنخواه ته په قطار کې ودرېږي اکاونټ ته ورغلي سرمن به دې وځي هلته بیا به د لاس نیولي کوي شعر ته چې راکړه نو تعب دی پکې ستړیوالی ده پکې حاجت دی پکې محتاجي ده پکې هلته کې دا نشته چې سترګې بدله بکې روباسي په کیلو وړو پسې نه وهم مکرمون د دې به عزت کولی شي دې ته به هېڅ قسم ټینشن نشي ورکولی خو د الله پاک نظام دی که نه فی جنات النعیم خدا خوراکونه دا عزتونه دا به کم ځای چې دا باړی کې به یو میدان کې به نه فی جنات په باغونو جنتونو کې نعیم د نعمتونو کې به دغه څه کې اکرام او خوراک څه کې نور نعمتونه دي پکې کله چې دې معقولات ذکر کړه خوراک ذکر کړه الله اوس دې مساکن ذکر کړي کورنا ټکانې ذکر کړي فی جنات فی بساتین النعیم توبویم باغونو په بوستانو د نعمتونو کې بوي قرطبی ولهم اکرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه في جنات النعيم عزتونه بددي کیږي الته کې الله بوله درجه پورته کی د الله کلام او د دیدار بګي کم زیبې دی په بساتینو کې به پای کې ودی نعمتونه اسدي نعمتونو ولدین نعمتونه دي د بار دي کنه تا دې سړی ورشه د کمره د کټونو والا د ورشه نه کټ کې وګې نه کنه کنه اسه ګوره بوزا اني مدونه دي کنه دا خونه چې جابه د سوران لګیدلې دي او سيزونه نشته علی سرر متقابلین پکټونو کې به وي په پالنګونو کې به وي متقابلین یو بل ته مخامخ او د بل حال ها دغه دوستانه او د یارانه مې پله او دې نه به خیال کې ګوره ها قران یو بحث ته ورنه نوځي او ډېر انټرېسټینګ دی په دې باندې تاسو موږ داسې تیر شي یو موږ د پام نه دراغلی چې دا قران موږ ته څه دومره باریک بینه سره تل دی علی سورن په پالنګونو کې به وي متقابلین یو بل ته مخامخ یعنی بعضې د دې بعضو ته مخامخ یو بل سره به ګپ لګي یو بل ته به یې شا کړي ني دا نه چې دی یو بل سټونو ته به ګوري یو بل سټونو ته به بالکل نه ګوري یو بل ته مخامخي متقابلین مخامخ به وي یو بل ته سمرقندي په وخت ملاقات کې فی زیارت قرطبی اکرما مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلا وتحاببا یو بل سره بیا هغه مواصلات دوی کنه هغه انټریکشن او تعلق او دومره او محبت په دومره چې یو بل د بشاته نه ګوري مخامخ به یو بل ته ګوري یو بل ته بالکل شاکای بنا ناسم ویلی شي چې دا کټونه پالنګونه تدورو هغه بتاویږي چورد با څنګه چې دی غوړی اوس هغه هان کړی جاپان کې موټر ایلوزي 2005 کې پاکستان کې ملوزي پاوا کې ګرځي نا کټونه بل دی ایلوزي ګرځي پالنګونه دي کنه تاسو بیکاره کټونه خو نه چې دا مونږړو د پخکړو د ډک کټونه دي ایو ځای کې سو کینی کور د ناغي ته دغه ولې مخرونو ولې وي کدی کټ کې نه سي په کونه به له مخر والی پیاله د چوي په کټ دی چې کینه په لمن به پیاله جوړي نه هغه د اصحاب کټونه خو نه جنت خو جنت ته کنه سورۃ الرحمن کې په باغی سم رانا ورزوي چې کټونه بسنګي اپ هغه کې په سم رانا ورزول دا کم د جدري حالات ذکر کړي سورۃ الغاشیه کې درې قسم حالات زغه سره ذکر کړي چې کټونه په پاوا کې دی وي دا څنګه کته کیږي نو دې غرون ته نه ګوري دی خان ته نه ګوري ته وخت څنګه خېږي ته وخت کې نه کنه نبي او ته خېږي کنه دا د پالنګونو حالت ذکر کړي ها افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کنه ویل السماء كيف رفعت جنتان درجو ته اشاره ده پای کې چې ویل درجه وي کنه آلت به سمرانا ورزولې علل رای کې ينظرون على سور متقابلین هغه داسې کټونه به ابن عباس به وي هغه اودل شي وي د ملغلورنا د یاقوتنا د زمردنا داسې یو میله 2 میله 3 میله باغ یو شریر به خدوم روغ دوغ د کټونه وي ویل پالنګونه باغیو کور کې دنه بتا ګرځي چې کم خواوي خپل کور کې دنه امام قرطبي اقوال نقل کړي مړه جنت تل د سړي ارزو پوره کیږي امام رازی ومعناه انه لا کلفت علیهم فی الطلاق للانس والتخاطب الده تکلیف نشته چا سره په ملاقات کولو کې د محبت د وجه او د خطاب د وجه ته خړل وی تکلیف ته به سړی ته بدل کیږي ملاقات ته پر ټیم باندې ملاويږي چلړ شغه باندې ملاويږي
بیمار به شل مسلې وي الته کې دا ټینشن نشته ری بس ملاقات سره غواړم بس ډز ورځه په ور او بعض اخبارات او واقعاتو کې راغلي انهم اذا ارادوا القربى کله چې دي چا سره ملاقات وغوړي سار سرير تحت هم د لاندې کټ په خپل روانيږي په خپل وځي ابل دا چې ولا يجوز ان يسمع بعضهم خطاب بعض دام صحیح نه دی جایز نه دی چې د بعضی خبره بعضی اوري او سړی تلری ښکاری او تنه وینا الله پاک به دی نظر او تیزی غوګونه به تیزی اوازونه به تیزی ابار سبب بل خو ښکارا باره ویني کډیر لره الله به د نظر برابر کی دغه هو لګ هغه شنو بیا به حواس کار نه کی یطاف علیهم بکاس من معین یطاف غرذول بشی علیهم پدی باندې کاسم من معین بکاسم من معین ډکه کاسم من معین د خالص شرابو ګوره کټونو کې ناشتي ماحول جوړ دی جنت ته چا پیر نور نعمتونه دي او سوچ کوا ګرځول شي پدی باندې غلمان دي کانهم لؤلؤ مکنون رسلو یطوف علیهم غلمان اللهم کانهم لؤلؤ مکنون دا اغه د اشاره ده کنه دلته یطاف ولته یطوف سورۃ الواقعہ او دغه سورتونو دا وګوره نه کې دې وضاحت ته غیبه ګرځي په دې باندې ډګه کاسه ډکی لاسونه د شراب کله چې دی خوراک ذکر شنو سسکاک ذکر کی قرطبی امام ای دوړ دار بدلی کړي یطاف علیهم یطوف الخادم علیهم ګرځي په خادمان په دې باندې ګرځي په دې باندې بکأس من معین بکأس من خمر جاریه ظاهره لاعینهم غیر غایره ګرځي په دې باندې ګلاسونه ډک د شراب او هغه جاری دی وخاره بار دي سترګو مخ کې دوا ابيږي دوحا کې بن مزاحم نه نقل کی توبری چې هر کأس چې په قران کې ذکر دی دا غنه مراد خمر دی کل کأس فی القرآن فهو خمر شراب ته مراد دی کأس عند العرب کل اناء فيه شراب اراغلوه چې پای کې شراب وي د اسکاک سے سيزوي نارب هغه ته کأس وي چډکوي فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأسا کپای کې د اسکاک سيز نوي په لوه کې نه تبعي کاس نوي هغه تبعي اناء وي اناء کأس دنوي کأس اناء ته الوي چې کله په اناء کې سوي نه بیا کأس ته فرق باندې ورسره مونږ خو کاسه وروړه مونږ ډکه تش پکې نو کاسه را ډکا کا زمونږ دې کې فرق نشته بس زمونږ د شړله بوختو را کنه آی ګډ باریک باریک پرګونه دي کاس چې کله پکې سي او دا ضحاک بن مزاحم قول دی نو پوه شوې ضحاک بن مزاحم مفسر دی کنه ها ضحاک بن مزاحم دا غسړی د افغانستان ته صحابه راوستو دلته به درس کاو کنه دیو حسن بصری و د دوه شاګردان دیو به په خر ګرځیدو دا غسړی ضحاک بن مزاحم د دوه اولاد ته هغه زاهاکیان که سعودي باندې کتاب لیکل شي خدای خلک دومره ریسرچ نه رسیدلې سچ تمام ودی دې نه رسیدلې دځ کړي دی خطا تیری خمرن جاریا من معین خمرن شراب دی هغه بېږي د چینه نام چینه بېږي د شراب وې هغه سورۃ محمد کې بیا هغه ذکر شته لکه دوبو پاکو معین سدوي من شراب معین چینه دار کنا او من نهر معین هغه سکاک ته هغه د چینه نه دی یا نهر دی دریاب دی د شرابو جاری دل داغینه ګلاسونه ډکیږي ورکول کیږي معین ستویل شي امام رضی ماخوذ من عین الماء دا عین الماء معین ماخوذ دی اي يخرج من العيون یعنی چینون روزي کما يخرج الماء لك څنګه چې بروزي معین تولی وی زکه چې په عین ښکاری کنه چینه ته وی چینه زکه معین زکه په سترګو ښکاری لظهوره ښکارا بار دی د شراب چینه الته بېغه يقال عان الماء اذا ظهر جاريا عرب عان الماء کله چې د ښکارو بو بېږي نغوي عان الماء ٹھیک شو دا مفعول دی د عین نوی ثعلب وی نحو مبيع ومكيل معین ولي وی دا مفعول له صيغه د مفعول ده ګوره دا عین صيغه د مفعول ده ثعلب وی الوی نحوی دی لکه مبيع او مكيل د کوم څه چې بایو شي مبيع دی کنه د کوم څه چې وزن شي ته مکیل وی کنه دا به مضبوط قول له صرفي او نحوي له سره مفعولم دی ادم جایز دا فاعل وی
فعیل په وزن معین. وهو الماء الشدید الجری، هغه اوبه چې سخت تیز روان وي، پوه شوې، سخت تیز روان وي، جوش سره روان وي، لکه دا پرشر سره. بیضاء لذت للشاربین، بیضاء تک سپین به وي هغه شراب، څوک شراب به تک سپین خو یو قول ده، یا بیضاء دغه کاسې به دغه ګلاسونه به تک سپین وي، لذت للشاربین مزه ورکوونکي د څښونکو له. لوښي به پاکې ګورئ، دا نه چې اوس پکې ګند ننښتی او تعالی غزلو ووایي. بیضاء طبري بالبیضاء الکأس، بیضا نه مراد ګوره کاسه دغه ګلاس مراد دی، ګوره تک سپین به مزېدار زنګوالی اوس خا پس خا پمن به نه وي. یو قول دا دی ښه مفسرینو لیکلی، زبري لیکلی. حسن بصري هغه دا وایي، یو د بل ملګری هم دی ورګه او اخفش هم دا وایي. حسن بصري او اخفش وی چې بیضا نه مراد شراب دی، لوښي نه. هغه خمر الجنت اشد بیاضا من اللبن، شراب د جنت چې دی هغه تک سپین دی، هغه د پوینم زیات سپین دی. حسن بصري دا ویلي ښه، چا یو صفت کړو چا د بلو دغه لانجنی شته، بس ټیک خبره ده. صفت للخمر اخفش وی، بیضا دا صفت د خمر، خمر الجنت اشد بیاضا دا اخفش وی ښه. اخفش د لوی نحوی دی، خپل تفسیر هم نه ګوره. اشد بیاضا من اللبن. لذتن دغه شراب چې دی دغه تک سپین یا پسپینو لوحو کې، لذتن خوند ورکون کې دی لشاربین سکونکو ته. هذه الخمر لذتن یلتزها شاربوها، څوک چې دا اوس کې غلبه خوند ورکوي یا مزه به ورکوي، شهوت وګې پیدا کوي. ابن قتیبه وی لذیذتن، لذتن معنی لذیذتن هغه ډېر لذیذ دی، ډېر مزیدار دی. شراب لذاذ ویل شي اذا کان طیبا، کله چې هغه طیب وي مزیدار وي، اسخان شوي نه وي، مزې واله به وي. څوک وي ذات لذتن زجاج وي. شراب لذ و لذیذ یو شی دی، مثل نبات لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون. هغه شراب مزید تفصیل ښه. لا فیها غول، لا فیها نبوی بدغه شرابو کې غول سزرر ولا هم عنها ينزفون، انا باغی لده دینا الٹه ورزی. دا یو تفسیر مطابق دغه معنی زموږ سودان کې. لا فی هذه الخمر غول، دا امام ابن جریر ډېر زیات تفصیل کړی دی، ډېر زیات تفصیل ډېر خوندورې نکتې ویلي. دغه شراب چې دی دغه سپینو کاسو کې یا دا سپین شراب دا جنتیانې چیز کی، دا پالنګونو باندې چې ناست دی اول ته مخامخ ناست دی شراب سکي. ماته اوس یو پوینټ په قرآن وایي، محفل جوړ دی او کسان پې ګرځي دی شراب ورکوي. هغه شراب دا هداسې دي، دی ګپ ته ناست دی به یو خبره بیا وروستو کوي. ښه هغه جنت کې ناست دی، ملاقات د یو بل تللی دی که نه. ملاقات کې د دې ماحول دا دی چې کسان راځي او دوی له ډک لوښي د شراب ورکوي. هغه شراب څنګه دی هغه داسې دي. ښځې چې ګپ ته ناست دي، ګپ کې به څه خبره کوي، دا د دنیا هغه تاریخ به بیانوي. هلکه ما سره دا تېر شوي، زما یو ملګری و، اني کان لي قرین، دماغي له ذخر ورو دې نه بدن پوهوي. دا ته ټول تفاصیل لیکلي، خو علم ذاتي کې مطالعه سره. لا فيها غول، لا في هذه الخمر غول، دغه شراب چې دی په دې کې غول نشته دی. غول څه ته وایي؟ هو ان تغتال عقولهم، دا چې دین عقل وزي، لکه څنګه چې دنیا په شرابو کې سړی باندې او مستی رااله، عقل متي وو ته په عقل به پرده رااله، بیا پګړو پالالو پارام بنو. مفسرین وی چې د غول سمان سو کوئی لیس فیها صداون پائے کې درد نشته دی، په سر باندې درد نه راولي. شیخ بدا مانم کوله لا فیها غول نبدا نشته پائے کې سر درد دی، سر درد پکې نشته. یا سو کوئی غول معنا دا د خېټه درد، په خېټه باندې درد نه راولي، ځکه چې شرابیانو په خېټه درد راځي. وجع بطن مجاهد ویم. یا لا تغولوا قولهم عقل لسن نو باسي، دا بالکل لغوانه پېښانته ده. بل لا ليس فيها اذن ولا مکروه، پای کې سازیت او سم مکروه او سنا پسندیده چیز نشته ده. هغه چې اوس کنه هغه د سکار وستان نه کیږي. ليس فيها اسم غول مانسو کوئی پاغه کې څه ګناه نشته، پاغه شرابو کې ګناه نشته ده. دنیا کې خو په شرابو کې ګناه ده کنه، دلته چې څوک اوس کې ویل ته بوله شراب نه ورکي. حافظ ذهبی ته یو کتاب نسبت شوی دی، الکبائر.
اردو کې ما ملاوي غټ ګناونه نه یو پای کې شراب باندې ډېر تفصیل تللی دی چې دا ګناه کبیره د شرابي شراب سکل همدغه سيزونه سمرقندیم لیکلي غول لغوي بعد ته ویل شي لريواله ته عقل له سړی نه لري نه بوزي صداع پکې نشتا صداع د سر درد وجع د بطن د خېټې درد پکې نشتا ازي او مکروه پکې نشتا پاکل پردن راولي ګناه پکې نشتا هیڅ آفت پای کې نشته دنیا کې چې کوم فتونه په شرابو کې پراته دي کنه نشته الله لري کړی دا نشته ذکر لري کړی امام قرطبي ویل الله ينقطع التزاز عنهم بنعيمهم دې دا بارا چې د جنتیانو نه هغه مزه بند نشي داغه د نعمتونو نه هغه مزه غسل په دی باندې بس نشي وای دې چې نشه کې شنه بیا خو دې نه پويږي نشته الله په دې وجه استدا امام قرطبي وی غول حضرت شیخ امانه لیکلی واسانو کلام کې هغه قرطبي لیکلی ښا غول اصل کې ویل شي فساد يلحق في خفاء پټ فساد ته ویل شي غول پټ روانه چې په اوسس کې دا غول وی اسه د پښتو غټه کې نه ویلې نشو ویسې د زیاته کا کنه نس بدلوي کنه پښتو ډول کوي به ځړه غولدم په دی وجه وی کنه فساد د سړی نه وځي کنه کدا نه تلتا کې به ها د دین یو بل ټکی وته ومن هو الغول والغیلة وهو القتل خفیه یو سړی پټ وجل د مخلک دغه ته مو پلان کې دی وزیاته کنه دا ټکی استعمالي خو نمونږ هم من پیسې ډیر وایو کنه الليسوي ددنا امام رازي نقل کی الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع پای کې سر دردی نشته دی لکه څنګه چې د دنیا په شرابو کې دی واحدی او حقیقته الاهلاك حقیقت کې د دې مراد اهلاك ته هلاکول دي غاله غولا اي اهلكه او غول او غائل مهلك ته یو شی ملکول کی ها درد سر تم په دی وجه غول او غول ویلی شي زګی دا سړی هلاکت ترسي سر دردی نبی تم چوفال کې نه بغیر درد سر راغلو کنه یو ای شی زنن درد سر محسوسو ما هغه په مام درد سر راغلی امام په سر کې درد دینه شروع شو مرض الموت مرض الوفات د دینه شروع شو اثر کې زهر او غسر ورګار بخکاره کېدو ولا هم عنها ينزفون ان بدی داغنه الټه کوي هغه شراب داسې نه چې دی ډیر کې بیا بولټه کوي ولا هم عن شربها تنزف عقولهم زمو ثان الټه معنی کی لیکن زاړه مفسرین دا وی زاړه ابن جریر وی د دین نه د شراب وجه باندې با عقل نشراخ کلم عقل بتنوزی ٹھیک شو چې کله درې زور وي سوق ينزفون وی یو قرات پدې کې دا قرات د کوفی والو ولا هم عن شربها ينفض شرابهم د شراب پس کول باندې د دې شراب بن ختميږي چیو شاټه ختم شو دوا درې نه ختميږي او بس دواړه قرات دي ها قرات نور کوم یو زه پرېدم نور کړم ځان سره لیکم خو پرېدم تاسو عادت نه دي شي سره کنه موږ هغه متواتر قرات مطابق تفسیر کوم چې تاسو مخه قرآن کې دي ينزفون د دین با عقل نشراخ کله دا معنی تفسیر ابن جریر لیکل دا ٹھیک شو ذهاب العقل من السكر نشي د وجه سړینا عقل زیندې ته ویل شي انزاف دا ومن قرأ بالكسر فله معنیان خچا چې زیر سره ویل دا غیم دو معنی دي بهر کیف معنی مو کړی د دینه با دا معنی سمرقندیم کړي ينزفون لا يذهب عقولهم شرب هذا شراب د اسکل په دین عقل نه بوزي ها سمرقندی امام طبری دو شوخه ولټو دا معنی په پیدا کوی دا کم ځای کې دا لا يسكرون ابن جوزی وی رسول الله قرأ حمزه والکسائی حمزه او کسائی دا د زیر سره ویلې دی ينزفون ویلې صوت الواقعه کم ينزفون ویلې دی عاصم قاری چې کم دی زور سره ویلې دی دلته او صوت الواقعه کې زیر سره ویلې دی ابن کثیر قاری او نافع ابو عمر ابن عامر اغي دو صورتونو کې دواړو کې د زور سره ویلې نفراوی چا چې زور سره ویلې فالمعنى لا تذهب عقولهم بشربها
شراب پسکلو باندې فرا نحوی دا معنی کې دینه با عقل نوزی سکران ته نظیف و منظوف وی اکا عقل تی ہوتی سوک چې نشکی ناغت عرب نظیف وی نون زیف داسې خورتویم دغه معنی کړه لا تذهب عقولهم بشربها عقل بتنوزی ها دلته قرطبی ضحاک بداوی چې په شرابو کې سلور خصلتونه دي السکر نشا والصداع او درد سر والقیء او الټه کول والبول ډېر متیازه کول ورټول لالو قران دلو خو انزاب معنا کې دا نشته تفسیر کې شته تفسیری معنا ده شرابو کې دوه خصلتونه دنیا السکر نشا والصداع درد سر والقیء الټه کول والبول ډېر متیازه فذكر الله خمر الجنه الله د جنت شراب ذکر کړل دا ټول صفاتونه دي دغه دي استي نه سکرشتا نه سوداشتا نه قیشتا نه بول ورسه دي چې روستم تا مانو کې چې غلطي نو دي نه ځپون کې چې بیا غلطي نو دي تکرار راځي او قران تکرار نه کوي ځکه دی وی چې الټه کول مانو کا چې دنیا غ صفات ته من پیشي نو متیاز کول مانم بیا کول شي چې ډېر متیاز باندې کوي ورسره تکرار بدل هغه ناراضي په دې وجه باندې ها او بمبجي وعندهم قاصرات الطرف عين محفل ولا برابرۍ خما د سو محفل برابرۍ وعندهم دي سرا او بدی سرا پدې جنت کې قاصرات الطرف حیانا کې خزه حیانا کې زنانا ندی وایف چې کوم دي کنه وایو زو کمې دی بی بیان دي غډره حیانا کې دي لندون کې د خپل نظر عین خيستسترګو ولا خمخ کې کانه بيدن گویا کې دا گیدی مکنون پټه محفوظات لشوي تبه چاګي ولي ویلي هغه مم نه درست کله چې الله د جناتیانو د مشروب ذکر کو جدي بسس کی دل د منکوح ذکر کی چې په نکاح کې به سوي کور د برابرۍ کنه تش په خوراک اسکاک سکه دا بچ دوه سره موړي عندهم قاصرات الطرف داغي درې صفاتونه ذکر کړی د دې بیبيان یو دا چې قاصرات پدې خاوندانو باندې بس اکتفا کی پدې مین دي دویم دا چې عین دی ګوره بدرنګ نه دي خسته دی ګوره پلانجه دی نه لري ګوره دویم دا چې کانه بيد مکنون ګوره محفوظ ساتل شي پیریان ولم يتمسهن انس قبلهم ولا جان هغه دی تفسیر دی هم کانهم بيد مکنون هغه ایت په سره یوځای کې نه رڼا به وشي تا دا مطلب واضح شي چې ښا دا ویل وړي دې صفاتونه جوغه وعندهم وبدي جنتيان سرا دا الله خالص مخلص بندگان وی بد دې سره به پیغل ناشتي قاصرات الطرف هغه سوق دی وهن النساء اللواتي دا خزيدي قصرنا اطرافهن على بعولتهن چې خپل نظر مرکوز ور پر وزي په خپل خاوندانو داغې نه علاوه بل چا اراده نه لري خپل نظر بل چا ته وړو غدینا بل چا ته وړو ګورينا بس خاوند بس دغه شک ته بل چا سره کار نشته ده ته پټنشن کې نه دا دنیا کې خدا غم نه چې خدای پاکه یا په زور یا پر ادا پړ کې به غل ناشتي خو الته دا نشته ده ضرورت الته دا نشته الته نعمت ډېر په اعلی کوالټي کې ده او ډېر په اعلی مقدار کې ده دنیا کې دا بیا به و پیدا یا ظلم نه یا خدای پاک پردې مو ساتي او په دا سوال کې مجاهد وی چې قاصرات الطرف عین علی ازواجهن بس خپل خاوند پورې داغي نظر محدود دی لا تبغي غیرهم نور سو کډو غواړینا خپل ژوندې په خاوندانو کې اٹکاو دي سودی دا معنی غړي بس بل چا سره اسا کار نشته دي غادات الاعین غن غیر ازواجهن د نورونه د خاوند نه علاوه د نورونه نظر بندون کې دي چې دا معنی غړي بس داغي نه نظر بندې اخو نظر ډوکار نه کوي بس پدی باندې اقتناع کی پدی باندې کفایت کی د دې بدل نه غواړي چې ما دا خاون نه دا بل دي نام نه غواړي قسم خنی دا مانم ولا یبغین بهم بدلا خدیږي او ناشنا تفسیر دا خو مشهور تفسیر دا غده تا وره ده کنه چې بل چاته نو ګوري بس په خاون باندې اکتفا کوي کنه
بل ناحیه د تفسیر ابن جوزی کړی دی او دا د خپل استاد ابو محمد بن الخشاب النحوی نو اوریدلی انهن چیکن دا خزه قد قصرنا دی لن کړ دی طرف الازواج نظر د خاوندانو پویږي نظر د خاوندانو دی را بن کړي غن غیرهن علاوه د نور خزونه ان د خپل ځان نه علاوه د نور خزونه صرف ځان ته نظر را ګرځوي د خاون لکمال حسنهن د دې د حسن د کمال د وجه خاون نظر را من کړي دی بس صرف پدی باندې ټیکاو دی لنډون کې د نظر نه د خپل نظر یا د خاون دوه تفاسیر دي ها ابن جوزی زاد المسیر عین خیسته سترګو والدي سترګې تورې کړې دي پرنجو باندې لوی غټه غټه سترګې دي مزیدارې ها بډار سترګې نه دي او حسن والے سترګو ته عین وي هغه نه چې سړی دی ریږي ان نجل العيون عظامها نجل دي کنه ګور وهي جمع عين جمع د عینا دا والعين وعينا ولشي المرأة الواسعة العين عظیمتها وهي احسن ما تكون من العيون اغه خذا اغه پیغلا چستره کې دا غټي وي خيستوي مزیداري وي عظام الاعين ته ویل شي عذيبه العين نخستل ویل مزیدار سترګي لیکن یو حدیث هم د ما تر سند معلوم نه مسلمه بیبی نه نقل له یما ته پوس کو نبی هم حور العين العين والضخام العيون غټ سترګو ولا کنه تکه تور ډیر تور سپین ډیر سپینی دوبي خد هو سيو دغه شرابي سترګې وته غاذات العيون عن غير ازواجهن بهر كيف عين حسان الاعين شده البياض في شده السواد تکه سپینی تکه تورې خيسته سترګو والام لوی سترګې بدرنګ نه کأنهن گویا کې دا بی بیان بيدونه کې دي مکنونن پټه ساتل شوی سمات لب دي د دې تشبيه ورکړی دا اگې دن سره اسپینواله سره بیز ویل ګوره کأنهم بيدن گویا کې دا اسپینواله دي دا اگې مکنونن پټ ساتل شوی اگې سپینواله په پوستکی کې دنه پټ پروتین دا شان دا خزه پټه ساتل شوی دي دی باندې نه دله پرې وته دا مرغه خپل وزن نه بچ ساتي ها دوه بم نه پرې وته هوا پم نه لګېدلې ان دا خزه دا هوري دازه محفوظ پرتی دي چې دی راړو چالاس نه دی وړلې بالکل پن پېک دي اړو چاغوتی نه وړلې نو دا ابن زید به وی چې ګوره مرغه دا وزره پټ ساتي وزرو کې پټ ساتي خپل هغه واجی کنه هوام پاغې نه لګي وزرم په داغي نه لګیدل دنه پوستکی کې دنه چې کم سیس دی کنه هغه دغه بیز وي ها بار خدای قشر دی پوستکی دی کنه بار قشر دی قشر قاب شینری دنه پایږي دنه ته بیز وي نو ګویا کې دا اگې دی محفوظ ساتل شوی ها سو ګوي چې نه د بیز نه مراد لؤلؤ د مرجان دی چې هغه په سیپې کې بندي په صدب کې بندي پایږي کنه دا داسې محفوظ ساتل شوی لکه څنګه چې مال غلرا په صدب کې په سیپې کې پټه پرته حفاظت ته اشاره ده ما د هغه آیت د تفسیر د سورۃ الرحمن والا دیلا نه انسانانو کوته ورنه پیرانو د دې پرده نه د ماتا دیړو چاته کتل نه دي چا کتل داړو چالي دلی نه دي بيد مکنون دي دا لاس له چانه رسیدلې ملوثي ونی دي پیسې کې ګندشي ونی ټچ شي ونی دي او خيستا خود تم عرب دغه سيزونه بيد النعام غي سه تشبيه ورکی ها چې تک سپینی خيسته یې کنه ناغه ته د شترمر اگې وي هغه ته شترمر هغه ډیر زیات هغه باغې باندې جنگ کې ګرځول ولا کلاګه واچي کنه ته ګوته وسه په مخه دی وجنی دی نو یو قول په دغه چې هغه د شترمر مراد دی والعرب تشبه المرأة الحسناء في بياضها وحسن لونها ببيض النعامه عرب خيسته خدا داغه رنگ داغه سپینواله داغه د حسن تشبيه د شترمر د اگې سره ور کوي ها چاغه خدا داغه رنگ لګ جړوالی کی اخه برابرۍ د کور د خوراک سکاګ نه دغه خبره سو کوی چې انه البيض حين يخشر دا هغه مراد چې کده نه پوستکه مات کی کنه ان تمسه لې چې دا اګوت نه رسیدل پوستکه چې تلر کې کنه مکنون معنا المسون یا مسون محفوظ ساتل شوی
نه کته د سپې دغه مراد واخلې ملغلره نه په سپې کې محفوظ ده کته د نه د شترمر اگې واخلې نه شترمر په خپل وزرو کې هغه محفوظ ساتلې ده اګه عام اگې ته مراد واخلې په پوستو کې محفوظ ده مکنون نه بچ ساتل شي مسون څوک مسون وي څوک مسون وي بچ ساتل شي هغه پټي کنه حفاظت کوي دوړه پنه ده لګېدلې هوا پنه ده لګېدلې دن هغه سیز محفوظ پروت دی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون فاقبل میپل برابر شګانو ګورا فاقبل بعضهم على بعض الناغب ولتم مخاوخشي متوجه به جنت یعنی يتساءلون یبل نب تپوس کوي ګورا محفل برابر دی بیبیان او سر ناس تری په کټونو په لنګونو کې مخا مخ ناس تی شراب په ګرځي کسان په ګرځي یا ول سره ناس تی خبره وګي امام رازی وی رب دار چې جنتیانو صفات الله ذکر کړ نو اس مخ کې دا ذکر کوي چې ګور دی ول سره خبره وکي غب شپ لګي دام بشارت کې داخل نه ها جنتیان به ول سره مخ شي تسالونا سمانا تپوس وکي بعد د بعضونه دنیا د حال په باره کې به تپوس کی الکه څنګه وخت تیر شو یره ماړه بس یو ځل دا چې بجلی ونی ولما دا لګیا وای کنه دنیا حالت دي قرطبی یتفاوضون فيما بينهم احاديثهم في الدنيا یو بل دا کسی به گویای کی سخانی به یلته کې د دنیا کې چې کم واقعات تیر شوی دي دا غډر اونسه محبت دی په جنت کې چې خلک کینیو د یو ورځ نه یو ورځ به دا چلو کنه لګیا شي قرطبی وی چې دا یو طاف علیهم باندې تفتخا چې شراب په دی باندې ګرځول شي دی به بل سره غپ لګي دا خبره وګي ها دا یطاف باندې دا تفسیر المانا یشربون فیتحدثون علی الشراب كعادة الشراب لکه خلک چیمز کی او خبرم کی خبره غوا کنه نیمه کې پاتې وي تا دا خبره کوله خبره چالو کی نه یو بل د بدی مخامخ شي هغه دنیا کې چې په تیر شي وي نه خبره به یو بل ته گئی دا قرطبی لیکي دا امام بیزاوی لیکي دا ټول لیکي ها یو بل د خبره کی نه قال قائل منهم ابوي او وينكي د دینه اوس خبره باندې ورسېده امه پل جوړ شګنن جنتیانو کې به یو جنتی بووي دي کې بووي انی کان لی قرین یقینا زما یو مرګرو دنیا کې یره زما یو مرګرو پخوا وانس اپان ا ټایم دا بووي دا اک جنتیانو هغه ماحول له ماروس تاسو ځکه چې خیال وکړي ګوره قران مونږ یو پوینټ ته بوزي یو وین کې به دي جنتی حواله نه بووي زما مرګرو صدیق ملازم زما یو مرګرو ما پورې وخت چینو زما ډېر سو ته وي د زړه مرګره مو قریبي مرګره مو اجګري ما زړه می دلی راته جګري دوستا ما جګري یارو جګري یار مې او سو ګو چې دینه مراد شیطان دی دا رزیل مرګره دی صاحب فی الدنیا دنیا مرګره سو ګو د سره شریک او پارټنر یو سو ګیان نه هو شیطان دا شیطان دی سوګي دا هغه مرګره دی چې کوم سورۃ الکهف کې ذکر شوی وضرب لهم مثل الرجلین خو صحیح خبر دا چې کان لی صاحب زما یو مرګره یو رور میو هغه د آخرت نمون کرو یقول هغه مرګری بزماوي ما تبه داوي بطور خندنی به ما توي انک لمن المصدقین پورا خبر اوره ها هغه مرګری به ما توي هغه قرین به ما توي دنیا کې به ما در خندنی په تور وي ها پیداوي وي آیا تم خامخا د قیامت تصدیق کوونکې مړه تم قیامت منی دا خبره به ماته کوله آیا تم باس بعد الموت منی کانه یوبخنی امام رازی وی مال به زور نرا کولا ماته به چې ختم پکې لا قیامت منی مړه ایزا مدنا دا به درټنه پتور وی آیا کله پس مونږ مړ شو وکنا ترابا او خور شو ایزا منو وډو کې ان لمدینون ان لمحاسبون آیا زمونږ به حساب کتاب کولی شي مدینون دین مالک یوم الدین دا اک دین نه ها مدینون مدینه ته ذهن دلړ نشي سټی ته هغه نه دی د دین نه دی دا آیا زمونږ به حساب کتاب کولی شي مونږ له بدل لا کولی حساب مونږ د عملونو عربو دین تو بما صنع جازیته دین تو کما تو دین تو دانو کنه دین تو ما بدل ور کا غلا بما صنع دا غس چغ کړیو
لمدینون لمحاسبون دا خبره بګي هغه بداوي ګوره ما ته ما پورې به خاندلو قال ابوي هل انتم مطلعون آیا یہ تاسو مطلعون تماشا کونکي قال ابوي سوق بووي طبري سمرقندي ابن جوزي هغه دا وایي چې دې درې وړه سوي دا مؤمن بووي د خپل ملګرو ته بووي چې زما دغه مرګ تاسو لیدل غواړي ٹھیک شه ابن جوزی پکې لګ بدون کړي چې دا مؤمن بداو وغواړي دا مؤمن بداو وای جنتی چې دا کافر دی وویني دا خپل ملګری وویني هو قال کې قول څه قال کې یو قول دی چې مؤمن بدا خبره کوي جنتیانو ته وی کی قرطبی وی چې نه هغه وی قال الله تعالی الله بدا خبره کوي جنتیانو ته بدا خبره وکړي چې دغه مرګ لیدل غواړي دا ته تاریخ بیان خو هیڅ ځای ته وخېما عجیب خبره ده د غزا ته وای نوح علیه السلام تیر شوی دی دا نه مونږ خو لیدل نه شو اوس کنه راخاره کولی خو نه شو کنه چې دا دی تصویران هونه کنه عبدالقیوم خان ونه چې د ایران نه د شناختی کارت فارمولا روړ دلته جاری کړه هغه ټایم شناختی کارتونه ونه کنه د سرور د زیاتولو د لپاره به دا دی جنت د جنتیان به جهنم چکر به یا به دی مشاهده کوي خیم امراضي وي چې د سر د سیوا کولو لپاره ها آی چې وی خند توس وي هل انتم مطلعون آیا تاسو تماشا کوونکې نه تماشا کوي کنه ورته وګورئ کلکه به تو کلوشي یا به ورشي دی ال تک فنار مطلعون فنار تو بری مطلعون حتى ننظر الى حاله والى منزله سمرقندي وي هدا چو ګورو چې موږ دا حال ګورو دا کورو ګورو ملګری بوته چې تور مخکې شته وګوره کنه ته خپې جنې سمرقندي دا په تفسیر کړي هل انتم مطلعون معنی استفهام نه ده امام قرطبي په معنی دا امر دی دا اطلعوا په معنی دی دا نه چې آیا یې تاسو ورخاره کې دن کې دا معنی نه ده تو شو دې معنی دا هغه آیت په شان ده فحال انتم منتهون سورۃ المائده 1 میں آیت تاسو معنی کې دن کې نه من شي کنه نه د دې معنی حال انتم مطلعون ورخاره شي کنه شابه تماشا وکي هغه دل واړه او نشابه وګوره فطلع دی به ورخاره شي تماشا وګي فرعه نغبهم اوینی فی سواء الجحیم پمینځ د جهنم کې پمینځ د اور کې الته بسړی پروتي فطلع نغب تماشو کی ورآه نغب ویني فطلع فی النار تو بریوی یا فنظر فی النار خلق اطلاع وی کنا اطلاع را کمال خبر را کمال کنا فنظر فی النار دیو تماشو کی پور کی ابن مسعود وی اطلاع ثم التفت الى اصحابه دیو برا وروخی جو بگوی تماشا بوگی کنا نبی خپل ملګرو ته التفاتو کی دی بوت وی لقد رایت جما جمل قوم تغری یقینا ما د خلکو کپاره او کخره ور دي چاغه جوش وو کپاره می خلکو دوالته کی چاغه لګا داسې لا کټوي چې ګرم شي وي جهنميان دي کنه وذالک ان الفی جنت قوا ابن عباس وی په جنت کې زې په کړکی دي پای کې بعد دا جنتیان جهنميان ته ګوري یا سخت حالت ګوري ورته ګوري وتا الله دې مونږ ساتي دې سخت حالت فرعاه نو وبویني دا سړی بوویني دا جنتی به دغه خپل کافر قرین بوویني ها مرګره فی سواء الجحیم فی وسط الجحیم د جهنم پمینس کې هغه ور پمینس کې به پروتي یعنی رعاها فی وسط الجحیم اسود الوجه مخبه توری سمرقندی وی سترګې به تکشنی نو مومن بو تو ویت الله ان کې تل تردین دا ودی وی خودی سوال جهنم کې یو پوینټ ته سوا یو تول ویلې سوا نیمین استول سوا ویلې ده لاستواء المسافه منه الى الجوانب د دینه کا اره غاړه د دینه د دغه مسافت سره مساوي دي برابر ده ها کخي طرف ته زین لار برابر ده که مخامخ زه که شاته زه که ګس طرف ته زه سوا یو ته زه کې ویل دینه ارخوا مسافت سره هغه برابر ده
هغه مساوي دي ځکه او د سوائل جهنده ابن جوزی دا نقطه لیکلي انما سمي الوسط سواء لاستواء المسافه منه الى الجوانب نداو ته الله خودو خولید العصر بوي ځکه چې داغه رنگ او شکل هر څه بدل شي قال ان دیبو تو جنتی باغ تو وی درټنه پتور الله قسم په الله انکه ته کې ته هم نس دی ول تر دین چې خامخاز د مر غړول وی زدم مردار کړه وی زدم هلاک کړه وی زمون مسلمان غړولېږي الله قسم په الله د خپل مرګري وی نه کاندې بوته وی کله نس دی وته په دنیا کې چې خامخا تازم تبا کړه وی نږدې وې ته چې زره تبا کړې په دنیا کې وې تابه د ایمان نه منې کولم باز بعد الموت نه بده تا ماته وې جره دین اوړه ثواب او عقاب نه تاړو لما تا وې د اممنا نته نږدې وې چې زره تبا کړې ظالم خدای جزاء الله پاک بچ کړه مګوره لتردین اردا فلان اذا اهلغو عرب چې داوی اردا پلان کې هلاک هغه مردار کې ختم وکړه نږدې وي ته چې تازه هلاک کړی وي ته تا ما دعوت را کو چې انکار د قیامت نه وکم تازه واکولما د حق نه اړولما ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمت ربي کچره زما د رب نعمت نه وي احسان نه وي دغه توفیق نه وي لكنت نو خامخاوم بز من المحضرين په عذاب کې د حاضر کړو شو نه جنتی خبر روانه ده کچره د الله نعمت نه احسان نه په ما باندې ماته هدایت نه وکړي مال د ایمان توفیق نه را کړي مال د اسلام توفیق نه را کړي توبری او سمرقندی قرطبی وی الله زستانه نه بچ کړي استاد هغه حمله لا استاد هغه غت کې نه استاد وسوسه نه مال توفیق نه را کړي چې ما د اسلام کړي کله کني نیولې ماستانه جدای نه اختیار کړي نه تا خو تبا کړي هم ظالما غر کړي دی ما کله باغ زده باطل نه بچ کوله په حق نه ټینګولې ماته د قران حدیث خدا نه کوله لکونت نوخا مخاوم بز من المحضرین د حاضر کړه شو نه استا سره ستا په مرګړتیا کې د الله په عذاب کې تاسو را په دې اور کې بیا مرګره و ما تاسو را په دې شر کې بیا پروت و ما اذان په سټه نه ټیم بدل شوی دی په 8 ته زو بس افما نحنو بمیتین لکه دا یو کلام نه بیا به نیمګړتیا راځي افما نحن بمیتین آیا نددا یو حقیقت چې اوس مونږه بمیتین نیو مړ کېدونکي آیا نیو مونږه مړ کېدونکي نیو مونږ اوس مړ مونږ اوس نمرو آیا مرګ واخو تیر شو الا موتتن الاولى لیکن دړم به مرګ نه پسو هغه ولنې مرګ چې هغه مونږ تیر کړی دی وما نحن بمعذبین نبمونږ لا عذاب راکړی شي ان هذا لهو الفوز العظیم یقینا دا خامخالو کامیابی ده لمثل هذا داسې کامیابی ده فلیعمل العاملون خامخا کوشش دیو کی کوشش کوونکی ځان دیو کړي ځان کړهونکی رسته وی فلیتنافس المتنافسون همدا سره ښه الله بشیر سره سیالی دیو کی سیالی کوونکی ته سیالی کې پدې کې وکا دې کې فمان احنا بمیتین ودا مؤمن بیا دې خپل ملګرو ترا مخ کی جنتیان تبرا مخ کی سمرقندی دا وي دا بدی وي افمان احنا بمیتین دا بدی وي ښا نن به پوهه کې دا سمرقندی لګري امام رازی وی چې ګورا بل طریقې سره ربط ته چې کله دا غرستو خبره ختم شوه جنتیانو سره جنتیانو سره خبرې کولې هغه دنیا کې چې کم قرین هغه جنتیانو هغه سره خبرې کوي جنتی هغه سره خبرې کولې هغه جهنم کې چې کم قرین دی هغه سره نه اوس دوباره د خپل ملګرو سره هغه جنت ولر سره بیا خبرې کوي ښا اوله جهنمی سره خبرې کوي دغه جنتی دنیا کې چې کم مرګره خراب نو اوس واپس اخوا خبر شروع کې امام ناظم نووي افما نحن بمیتین قرطبی والحمد فی افما للاستفهام دخلت على الفاعل عطف والمعطوف محذوف معناه ان نحن مخلدون الف حمزه شداد استفهام دی فا حرف عطف دی پدې داخل شوی دی معطوف پدې کې پټ دی
هغه دا دی انحن مخلدون منعمون فما نحن بمیتین ولا معذبین. داسې دی آیا مونږ به یعنې مونږ به همیشه یو په نعمتونو کې به پس په مونږ باندې مرګ نه راځي نو مونږ له عذاب راکولی شي. داسې دی ښه قرطبي اسانه معنی کړې ده ګورې انتهایی اسانه یعنې یو به مونږه دا نه چې نه به یو به مونږه استفهام اقراري او انکاري به په تاسو ویلي مونږ به همیشه به یو په نعمتونو کې به یو نه پس په مونږ باندې مرګ نه راځي په جنت کې نه مونږ له عذاب راکولی شي او مرګ په مونږ باندې یو تېر شوی دنیا کې بیا بل مرګ نشته دی. دا اسانه معنی قرطبي کړې ده به ځان سره نوټ کړئ. امام رازي وایي هغه پکې بل خوا تللی عقل یې چلولی جنتیان اول جنت ته لړ شي دي ته اول پته نه چې په دې باندې یو مرګ نه راځي دي ته اول پته نه وي. زه وایم کېدای شي بعضو ته باندې موږ ته حدیثو کې پته ده که نه ځکه چې کله مرګ د ګډ په شکل کې راوستی شي دې مخې ته حلال کړی شي بیا به یې ته پته ولګي چې هلکه مونږ خو نه مرو نه ذبح نه مخکې به یې ته پته نه نه دې ځکه وي فما نحن بمیتین. هغې دا جواب کړی ده بیزاوی هغه تفسیر کړی کم چې قرطبي کړی الا موتتن الاولی الا لیکن موتتن الاولی زمونږ هغه اولنی مرګ کم چې مونږ دنیا کې تیر کړی دی سکلی دی نه بس بل مرګ نشته دی جنت کې اوس مرګ نشته. وما نحن بمعذبین نو مونږ عذاب را کړی شوي مونږ له به عذاب نشي راکولی الا موتتن الاولی بیزوی التي كانت فی الدنیا هغه چې دنیا کې په مونږ باندې تیر شوی دی خبره باندې ورسېده وهي متناولة لما فی القبر بعد الاحیاء للسؤال هغه قبر کې مونږ ته حاصلو هغه مرګ مونږ ته قبر کې حاصلو. وما نحن بمعذبین مونږ له به عذاب نشي راکولی لکه د کافرو غونته امام بیزاوی وي جنتي وي چې مونږ له به عذاب نشي راکولی د دې کافرانو غونته کې کم چې د جهنم کې اوس پراته دي دا د خپلو ملګرو سره خبرې کوي ښه ان هذا یقینا دا مونږ چې کومې خبرې وکړې مونږ له عذاب نشته دی او مرګ نشته دی دا لهو الفوز العظیم خامخا لویه کامیابي ده ګورې او زمونږ خلک کامیابي څه ته وایي اسه بل څه چې ښه غټ ګریډ غټه تنخواهي ښه زبردست ګاډي کوري دغه زمونږه دا ډېر لویه کامیابي ده ښه دا جنت ته تلل دا مزې نعمتونه دا د جهنم نه بچ کېدل دا بیزاوي هم دا لیکلی ښه لمثل هذا فلیعمل العاملون دا داسې درجاتو د حاصلولو دپاره فلیعمل خامخا عمل دې وکړي العاملون عمل کوونکي ځان دې ستړي کړي ځان دې وکړي ځان کړونکي د دنیا د مزو دپاره ځان مستړی کوه ځکه چې هغې سره دردونه دي او هغه مزې زر ختمیږي امام بیزاوي وي هغه به ډېر زر ختم شي د تنخوا ولې څو ورځې ټس بس بل د پکې څه نه بیا قرضونو شی رواني کاته خېجوه هغه خو همیشه مزې دي د داسې بخت اورو دپاره واجب دا دی چې عمل دی وکړي عمل کوونکي امام راضي وایي ستونه ګوره ښه اولئک لهم دا کسان شته دي دپاره رزق معلوم رزق معلوم صفتونو والا فواکه هغه معلوم رزق دا دی چې هغه میوې دي وهم مکرمون او دا میوې به دوی له په عزت ورکولی شي د دې په عزت کولی شي فی جنات النعیم دی په جنتونو د نعمتونو کې وي په ځمکه به ناست دي په ټاټ به ناست دي علی سورننا په تختونو به ناست وي متقابلین څنګه به ناست وي یو بل ته مخامخ ناست دي مړه خفګان پکې نشته محبت او محبت دی خا په خپله به کارم نه کې ډېر عزت دی په دې طریقه یطاف علیهم ګرځولی به شي په دې باندې بکاسن ډک کاسې ډک لوښي چلکتی جام من معین د خالصو شرابو ګنده شراب هم نه دي نوکر به پې هم ګرځي خو اعلی کوالټي څیز به پې ګرځي بیضا تک سپین شراب به وي یا تک سپین لوښي دي څښا لوښي ګنده لوښي هم نه دي ګورئ لذت للشاربین مزه ورکوونکي دي څښونکو له لا فیها غول نبوي په دغه شرابو کې هېڅ قسم ضرر هېڅ قسم پټ تکلیف ولا هم عنها ینزفون نه به دي د هغې نه دي له الټی ورځي خبل جام او شراب به مې لیکن شباب به مې و عندهم وي به د هغې سره په جنت کې قاصرات و طرفه یانا کې ښځې
عین خیسته سترګو والا ګورې سترګې به وي حیا نه کې ښځې به وي لیکن خیسته به وي ګورې دا نه چې ته ورسره په زوره ټایم تېری چې کم خو تختونه نه حال دار څه کور دي کانهن بیضن گویا کې دا هغې دي دا ولې بل کوالټي ذکر کړي ښځه دا ښایسته ده لیکن شله شکای نه دي ګورې یو دی مکنونن پټې محفوظ ساتلی شوي دي دا ګورې نور علی نور دی فاقبل بعضهم علی بعض محفل جوړ شو نو اوس ملاقات جوړ کا ناغي به بل د مخامخ بشي تساؤلون دی بل نه تبوسونه کی جنتیان دنیا باره کې خان یو جنتی او په دا خبره شروع کی چې زما یو مرګره او دنیا کې یقول هغه ما در خندا په تور وی انک لمن المصدقین ایت خامخ د قیامت تصدیق کوونکې ما تم قیامت منه تم دا منه کله چې موږ مړ شو وکنا ترابن شو خور واډو کې آئنا لمدین نایا منگ بیا خامخا منگ ملم با خامخا بدلا کولی شي تدا منی دا بدما دنیا کې وی هل انتم مطلعون قال هل انتم مطلعون او ویلی شي او وی الله بو یا بجنت وی هل انتم مطلعون آیاتو تماشا کون کی تماشا کې دا سړی ویني فطلعنا بتماشو کی فراه ناغه بو ویني هغه خپل ملګری فی سوائل جهنم د دوزخ پمینس کې پیندرا غره قال وای دی بووی تالله قسم په الله دی باغته وی هغه جهنمی ته بووی چې قسم په الله تا خو به خراب کړو خو چې الله پاکستان نه بچ کړم نږدې وې ته ان کتا یقین نږدې وې ته ول تر دین چې زه دې غړولې وې زدم جهنم ته بوتل وی هلاک کړ دی ولولا نعمت ربی کچره زما در به احسان نه وی دا توفیق بچ کول نه وی لکن تو نخا مخاوی بز من المحضرین د حاضر کړو شو نه په عذاب کې ستا مرګره به ما بس هغه سره خبره ختم اوس واپس جنتیان ته مخ افما نحنو بمیتین آیا نه دا یو حقیقت چې اوس مونږه نو مړ کېدونکې الا موتتن الاولى دړم مرګ نه پس وما نحنو بمعذبین ان به مونږ له عذاب راکړی شي ان هذا یقینا دا جهنم سره به نه لګي ګو د جهنم سره خبره نه کی ولی هغه فوز عظیم نه لګنه دا بدل مخ دی خو راګرځي نه خبره ټکیږي یقینا دا له الفوز العظیم خامخالو کامیابی دا لمثل هذا فليعمل العاملون دا سے کامیابی دا پارا خامخا کوشش تو کی کوشش کوونکی